پیری یهودیان پیغمبر علیہ السلام له تاسو کو وی ته بار بار موږ له دعوت راکې چې اسلام قبول کې قرآن ومنئ او وحی ومنئ او د دې اتباع وکړئ خو دا راته وایا چې من یاتی کې بالوحی دا وحی څوک راوړي کومه فرشته تعالی راوړي پیغمبر علیہ السلام ورته وی جبرئیل علیہ السلام وی دا راوړي نو بس تندیله ټق را پرې خو دغه بیکارو شکنه هو عدوونه نعوذ بالله هغه د دشمن دی هغه سره نه لګي او وی دا وحی میکائیل علیہ السلام راوړل هغه ډېر خسړې دی دغه هغه بارانونه او دا څومره هواګانې او دا څومره انتظامات نو هغه څه کارونه کوي او زمونږ په خواغه آبا او اجداد کله په چغه وهلې ده او کله کې زلزلې راوختلې دي او کله چې کم دین هغه په وزر باندې زمکه نه اوچت کړی دی او پړ مخې را ودا ټول کارونه چا کړی دي جبرئیل علیہ السلام نو هو عدوونه موږ دا قرآن شریف ځکه نه مانو چې دا جبرئیل راوړی دی کدا میکائیل راوړی وي نو بیا موږ منلې وکړو نو الله رب العالمین دا غي جواب ورته ذکر کړي او ډېر مدلل تردید دی دا غي خبرې اول خبره خدا دا چې فانه نزله على قلبك اول خو د جبرئیل په دې لفظ کې وی تردید دی من کان عدو لجبرئیل ناشنا خبره ده که یو سړی وی فلان کی سره مینه لګي ولی کولا پټه تجارت بلا مسئله راتلی شي خود انسان د فرشتي سره نه لګي نو انسان فرشتي سره نه لګي دا غي ځان لا یعنی یو ترتیب دی او دا غي ځان له یو ترتیب دی نو لاول خدا خبره قابل تعجب ده انسان د فرشتي سره دښمنی او بیا دویم خبره ده چې جبرئیل په خپل اډر باندې هنر راضي فانه نزله على قلبك باذن الله اخذ الله رب العالمین په حکم باندې راځي چې الله ورته وحی ووسا نو وحی راوړي او چې الله ورته وحی نه د حواله کړي نو د خپل یانه هنر راځي نو دا هغه سره دښمنی دا خو در حقیقت کې د الله سره دښمنی ده دغه چې هغه د الله په حکم باندې راځي یو صاحب فرمایي وی علم غیب کس نه میدانت بجز پروردگار گر کسے گویت ازو باور مدار مصطفی ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل اشنک ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار کوئی علم غیب چه دے کس نہ میدانت بجز پروردگار دا اللہ نما سوا کو رب چاہتا علم غیب نشتا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ او خمس لا يعلمهن الا اللہ ٹھیک دا اطلاع علی الغیب یا انباء علی الغیب چې الله رب العالمین وګواړي نو بعضی مغیبات په وحی سره به الله تعالی پیغمبرانو ته او په کشف او په الهام سره خپل اولیاء الله ته ورکړي باقي د علم غیب نه وي دا علم غیب خپل شرطونه دي یو دا چې هغه ذاتی وي او دا غي ذاتی نه دی خو د الله رب العالمین د طرف نه دی بل دا هغه محیط وي محیط د کائنات په ذره ذاتی باندې باغی احاطه کړي او د پیغمبرانو او یا د اولیاء الله په کشف او معجزې سره او په وحی سره او محیط نه دی فما کان ما یکون ذلک نو دا غي د بار خپل چې کوم نه هغه شرطونه دي نو علم غیب چې دی کس نه میدانت بجز پروردگار دا الله نه ما سیوا ګوره اچا ته نشتا او گر کسه گوید ازو باور مدار که یو سړی دا خبره کوي چې نه یو مخلوق تم علم غیب شته پلان کې چې دی پیریانې دی او هغه ته پیریان چې کوم دی د غیب علم راوړي او یا چې کوم دی نو هغه باغ باندې خافيري دي هغه ورته د غیب خبر راوړي دا په قران پاک کې راشي چې الله كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فرعون دغه چې دي جنات هغه خو تمناګانې کې او لاسونه مروړي اے کاش کوي موږ ته غیب معلوم وي نو موږ په دې تکلیف کې نو پاتې شي لکه سليمان عليه السلام شیش محل جوړ کړو او باغی کې تکیه لګولې د خپل امسا باندې او دغه حالت کې الله تعالی د نصاح حصہ او جنات لګیا دي بیت المقدس تعمیر کړي لوی لوی چې کوم نه غټان او لوی لوی چې کوم نه هغه آبادیان هغه شروع کړي دي او داغي خیال دا چې سليمان عليه السلام ته ګوري او پکې هغه وفات دي او چې کله وینو د سليمان عليه السلام هغه امسا وخوړه فلما خر یعنی سقطا سليمان عليه السلام پرې وته نو تبینت الجن پیریان اوس کوی شو غیب سره نشته هغه اوس کوی شو سی وی الله كانوا يعلمون الغیب کاش تمناګانې کی کاش کومه په غیب کوی دی چې دا خو مړ دی
دا وفات دی ما لبثوا فی العذاب المهین. بهرحال وی علم غیب د الله نه ما سیوا بل چاته نشتا که څوک وی نو په دې باندې یقین مکوا. او بیا آگے سوئی مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم به یو خبر آگے پورے نہ کولا چې سو پورے باغت جبریل نہ وکړي او جبرائیل هم نہ گفتے تا نہ گفتے کر دیگا. جبریل علیہ السلام به آگے پورے نہ کولا چې سو پورے اللہ رب العالمین ورته ډیوټ نه واره. نو حاصل دا دی چې جبریل علیہ السلام سره دشمنی کوي نو هغه بخپل نه دی راغلی، خو د الله په حکم باندې راغلی دی. او بیا دا دی مصدقا لما بین یدیه، د دې نه مخکې چې کوم کتابونه راغلي دي او پیغمبران راغلي دي نو جبرئیل علیه السلام د هغې مصدق دی. نو که چېرې دا وحي د هغه سابقه او مکذبه وې نو بیا هم لا د انکار یو وجه جوړېدی شوې چې یاره زمونږ هغه ځان له خبره وه او دا ځان له خبره ده. خو توحید رسالت او معاد هلته هم دي او دغه دلته هم دي، البته فروع بدل دي، اصولو کې خو اتفاق دی. او بل دا ده وهدى وبشرى للمؤمنین. الله وی دا وحی چې کومه جبرئیل راوړي نو دا خو هدایت دی. نو دا هغه انسان نه غټ بدبخت بل نشته چې د هدایت سره دښمني کوي. او وبشرى للمؤمنین دا د ایماندارو دپاره یو زیری دی. یو سړی تا ته وایي فلانکیه مبارک شه، زیری تا ته درکړي او ته ورته وایې ته ما دښمني. نو الله تعالی وی د دې انسان نه غټ احمق او بېوقوفه بل نشته. نو الله تعالی دا غي دا خبره تردید کی او بیا الله تعالی ورته فرمایي چې تاسو وایي چې جبرئیل چې ده هو عدونا، چې دا زموږ دشمن دی. نو الله تعالی فرمایي د جبرئیل سره دشمنی دا در حقیقت کې د الله سره دشمنی ده. او چې تاسو زما سره دشمنان یې نو الله تعالی وی تاسو زما ډېر خوښ یې، تاسو زما دومره دشمنان یې چې څرنګه تاسو د الله سره دشمنی کوئ نو فإن الله عدو للکافرین. لکه الحب من الجانبین والبغض هكذا، چې تاسو ما سره نه لګي زما د فرشتو سره نه لګي الله تعالی امام تاسو سره نه لګي. نو دا د هغې د هغه سوال جواب دی او شکایت دی د هغې نه. او گویا کې هغې چې په رسالت باندې کوم اعتراض کړی و وإن کنتم فی ریب مما، هغه دی نه رسالت شروع شوی دی او د هغې اثبات. نو کله یې وی مونږ یې منو خو په دې کې د خصیصو اشیاو تذکره ده ځکه یې نه منو. نو د هغې جواب وشو. او کله وی منوي خو دا راوړونکی چې دی نو دا جبرئیل دی او هغه زموږ دشمن دی وي. حالانکه د ټول بین الاقوامي قانون دا دی چې تا له یو قاصد یو خط راوړو یو پیغام راوړو نو ته به ګوره قاصد ته نه ګورې، چا چې رالېږلی هغه ته به ګورې. قاصد به یا خپلي یا به پردی یا به دوسي یا به هر څوک چې دی هغه محض سفیر دی، سفیر محض. نو الله تعالی د هغې جواب ورکوي چې قل من کان عدوا لجبرئیل. دا جبرئیل دا هم چې کوم عبرانی یا سوریانی لفظ دی، معنی د عبدالله. جبر په معنا د بنده سره او ایل الله، یعنی عبدالله د الله بنده. یا دا لفظ دی جبرئیل لکه قندیل، او یا دا لفظ دی جبریل لکه شمویل، او یا دا لفظ دی جبرائیل لکه جحمرشن په وزن باندې دی، او یا دا لفظ دی جبرائیل لکه سلسبیل. اصلور لغات دا چې کوم مفسرین ذکر کړي دي. تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هر هغه څوک چې هغه دشمنی کوونکی دی د حضرت جبرئیل علیه السلام سره فإنه نزله على قلبك. ومن كان عدوا لجبريل دا شرط دی او جزاء محذوفه د مفسرین وی فليمت غيظا، دې د غصې نه مړ شي. مړ چې څوک د جبرئیل په شان فرشته سره چې مقربه فرشته د دشمنی کوي نو فليمت غيظا، دې د سپیرکې وګریخه او دې چې کوم نه هغه تړې پرانه دي. فليمت غيظا د غصې نه دی مړ شي ځان دې پانسي دي. وجدادا فإنه نزله على قلبك، فتحقیق سره الله رب العالمین چې ده او یا چې کوم نه حضرت جبرئیل علیه السلام چې ده هغه را نازل کړی دا قرآن پاک په غزل مبارک ستا باندې باذن الله، د الله په اذن او د الله په اجازه باندې. هغه صرف قاصد دی مصدقا لما بین یدیه، په دې حال کې چې دا موافق دی او تصدیق کوونکی دی د پاره د هغه کتابونو چې کوم د دین وړاندې دي. وهدى وبشرى للمؤمنین، او دا د هدایت یو کتاب دی، مرشد دی. الله وی د دې مرشد کتاب سره راه د هنده
لار خودون کې نو تاسو د هغې سره دښمني کوئ. د هغه انسان نه به غټ قمقل بل څوکي چې هغوی د ما د رڼا سره نه لګي. نو الله تعالی وایي تاسو د روشنۍ سره نه لګي، د هدایت سره هم دښمني ده. وبشرى للمؤمنین، او دا یو خوشخبري ده او یو زیری دی لپاره د ایماندار مسلمانانو. من کان عدوا لله، هر هغه څوک چې هغه دښمني کوونکی دی د الله رب العالمین سره او د ملائکو د الله رب العالمین سره او د رسولانو د هغه سره او د جبریل او د میکائیل علیه السلام سره. دا جبریل او میکائیل دا تخصیص بعد التعمیم دی، په دې کې د هغې تقرب ته او د هغې هغه اعلی مقام ته اشاره ده. لکه تنزل الملائکة والروح فیها، چې ملائک ذکر شو نو جبریل علیه السلام خو پکې راغی، نو بیا د روح تذکره وایي دا تخصیص بعد التعمیم دی. دلته کې هم داسې دی وجبریل او میکائیل فإن الله عدو للکافرین، نو بس په تحقیق سره الله رب العالمین چې د هغه دښمني کوونکی دی د کافرانو سره. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، بعض یهودیانو پیغمبر علیه السلام ته وی یاره ستا پیغمبري به مونږ منلې وه، خو ما جئتنا ببینة، وی تا مونږ ته څه خاص دلیل پیش نه کړه په خپله پیغمبرۍ باندې او په خپل رسالت باندې څه یعنی مستقل دلیل دې مونږ ته پیش نه کړو. الله تعالی فرمایي دومره بلا دلایل دي خو چې تا د هغې نه سترګې پټې کړي دي نو په دې کې نقصان هغه ستاسو دی، دا د پیغمبر علیه السلام خو نه دی. نو دا تسلی د پیغمبر علیه السلام ته چې ولقد انزلنا الیک، او خامخا په تحقیق سره وایي هذه تسلیة، دا پیغمبر علیه السلام ته الله تسلی ورکوي چې دا دوی تا ته وایي دلیل دې نه دی پیش کړی او ستا حوصله شکني کول غواړي. نو الله تعالی فرمایي خپل خاطر جمع ساته، دا د دوی هسې محض دښمني ده، ورنه دلایل خو دومره دي چې بې شمار. او خامخا په تحقیق سره را نازل کړی دی مونږه په طرف ستا باندې ای نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه دلایل واضحه، یا آیات بینات نه مراد دي معجزات، واضح معجزې، او یا آیات بینات د قرآن پاک آیات نه مراد دي، وکه هغه د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د رسالت لپاره دلایل دي. او کفر نه کوي دغه معجزاتونه، لکن هغه کسان الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. دا او كلما دا معطوف دی په مقدر باندې، او كلما یعنی اکفروا بالله وكلما عاهدوا عهدا، آیا دوی کفر کوي په الله رب العالمین باندې، او آیا هر واري چې کله دوی لوظ کوي یو لوظ یو معاهده کوي د الله رب العالمین سره، نبذه فريق منهم، ارتاوی دغه لوظ در یو ډله په دې یهودیانو کې څومره لوظونه معاهدې او میثاق د الله سره کړي وو، خو بیا دوی راپاځي او هغه لوظ مات او هغه میثاق د هغې نه انحراف وکړي، نو هر وارې به دوی دا کار کوي. بلکې اکثر د دوی نه چې هغه دي چې هغه ایمان نه راوړي په هغې باندې. ولما جاءهم رسول من عند الله، او هر کله چې راغی دغه یهودیانو ته او دغه اهل کتابو ته هغه رسول او نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د جانب د الله رب العالمین نه، هسې رسول او نبی چې هغه تصدیق کوونکی دی لپاره د هغه کتابونو چې کوم د دو سره دي، تورات او انجیل. نو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله، دا فریق فاعل د نبذ دی، او دا کتاب الله دا مفعول به لپاره د نبذ ده. نبذ فریق وګرځوي یو ډله په هغې خلقو کې چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب چې هغه یهود او نصوارا دي، څه شی وغورځوي؟ کتاب الله وراء ظهورهم، هغه کتاب د الله رب العالمین نه رستو د شاګانو خپلو نه، د دې کتاب الله نه مراد یا قرآن دی. نو دوی د الله کتاب وغورځو، یعنې د الله قرآن باندې یقین او په هغې باندې عمل ونه کړو. پلار وایي زوی زما خبره وغورځوله، غرضول مطلب دا چې لم يعمل بها، عمل یې ونه کړه. نو دغه مثال لدیم د دې د الله کتاب ارتاو کو، نو مطلب دا چې عمل یې ونه کړ. او یاد کتاب الله نه مراد دی تورات، دې د الله کتاب ارتاو کو، ځکه په تورات کې خدا راغلی وو چې نبی آخر الزمان هغه حق نبی دی او قرآن الله تعالی سچ کتاب دی. نو چې کله دوی هغه ونه منو نو دا داسې شوه لکه تورات چې ونه منو. نو دا مطلب نه دی چې تورات یا قرآن داسې راواغسته او شاته ارتاو کړه،
خو مطلب دا چې باغی باندې عقیده او عمل هغه به ونلر. کتاب الله وراء ظهورهم، هغه کتاب د الله رب العالمین لره رسل شاګان خپلنا کانهم لا يعلمون، ویا کی دوی چې دي نه پوهیږي په دې باندې ځان نه انګار کړي. ته وایي چې دوی ته پته نشته، حالانکه خو ته پته راځي دا حق کتاب دی او د الله تعالی نازل کړی دی. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اوس الله تعالی دا غي بل یو قباحت ذکر کوي چې دا يهوديان دومره بد عمل دي چې دا الله کتاب پرې خو او دا الله د پیغمبرانو اتباع پرې خو دا او د سحر او د ساحرانو اتباع شروع کړه. کوډه منتر هغه ته کاروي او د ساحرانو او د جادوګرو دا غي اتباع هغه د خپل ژوندۍ وظیفه وګرځوله. نو د دې حاصل دا دی چې پکار خدا و چې الله رب العالمین کوم پیغمبران را لېږلي وو نو دوی د هغې اتباع کړی و. لیکن د حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې چې کوم جادوګرو سحر او منتر او جادو شروع کړی و او کومې کوډې به یې کولې او په هغې باندې به غلط مقاصد جنګونه او جګړې او کورونه ورانول دا به یې کول. حضرت سلیمان علیه السلام ولګېدو د ټولو جادوګرو نه د جادو د کوډو منترو هغه کتابونه او پاڼې راغونډې کړې او هغه یې د خپلې کرسۍ لاندې چې کوم دی نو هغه یې دفن کړې دې لپاره چې دا فتنه ختمه شي. نو بیا چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو نو شیطان چې کوم دی کاهنانو ته او ساحرانو ته هغې ته یې چې کوم دی القا وکړه، وسوسه یې ورته واچوله چې لاندې هغې چې هغه اوراق راووښکل نعوذ بالله ډېرو خلقو پکې دا ګنده عقیده ولرله چې دا سلیمان علیه السلام چې و نعوذ بالله دا پیغمبر نه و بلکې دا ساحر و او د چې دا خلقو باندې حکومت کو په انسانانو پیریانو وحوشو طیورو باندې نو دا یې د دې پاڼو په وجه باندې کو د دې سحر او د دې منتر د وجه نه کو. دا یو غلطه عقیده هغه په خلقو کې خوره کړه. الله رب العالمین قرآن پاک راولېږه او هغه د سليمان عليه السلام براءت ښکارا کو. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الله سليمان عليه السلام سحر نه دی کړی، دلته وی کفر نه دی کړی، ځکه سحر چې دی اعتقادا یا عملا دا کفر دی او دا الله نبی چې دا معصوم نو هغه خدا کار نه وکړي. البته شیطانانو هغه دا کفر دی خور کړی و چې خلقو ته به تعلیم د سحر ورکو. نو الله تعالی يهوديانو د پیغمبرانو تعلیم پرې خو او د ساحرانو چې کوم نو داغه اتباع وکړه. یو خدا دا او دویمه دا دا وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. دی يهوديانو د هغه طریقو اتباع شروع کړه چې کوم الله تعالی په بابل ښار کې هغه دوه فرشتي را لېږلي وي هاروت او ماروت. نو په هغې باندې چې کوم تعلیم الله تعالی هغې له ورکړی و د سحر نو دوی د هغې اتباع شروع کړه. نو د قرآن او یا د تورات تعلیمات یې پرېښودل او د سحر هغې پسې ورپسې شو. د دې تفصیل دا دی چې یو وخت داسې و بابل په عراق کې یو ښار دی. نو عراق او د هغې په ګرد و نواح کې په عامو خلقو کې دا اشتباه راغله چې د سحر او د معجزې څه فرق دی او د نبی او د ساحر ما الفرق بینهما، په دې کې څه فرق دی. ځکه د الله نبی خلقو ته معجزې پیش کوي، ناشنا کارونه وکړي او ساحران چې چل کوي هغه ناشنا کارونه کوي. او بیا سحر او یا معجزه د هغې په منځ کې چې کله خلق راغی په خلقو باندې اشتباه راغله الله رب العالمین دو فرشتې راولېږلې هاروت او ماروت او هغې ته دا ډیوټي حواله کړه چې تاسو دې خلقو ته د سحر دا حقیقت وښیئ چې دا سحر دی دا معجزه ده. نو چې خلق د دواړو دا فرق معلوم کړي نو د معجزې اتباع به وکړي، د پیغمبر اتباع به وکړي او د سحر او د ساحر نه به ځان بچ وساتي. بظاهر خو دواړه ناشنا کارونه کوي، لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام یو موټی شګې راواخېستې او په کافرانو یې ورون وستې او هغه ټولو سترګې مږلې. نو بظاهر یو موټی شګې ټول فوج ته او ټولو خلقو ته رسول دا د انسان د بس کار نه وي، ناشنا خبره ده. او دقه رنګې ساحر چې کم کار کوي هغه هم ډېر ناشنا او ډېر عجیبه.
ځکه د سحر بیا مختلف قسمونه دي زموږ کتابونه کل ما لطفا ودق اثره فهو سحر د هغې هغه اثر خفیه دی د هغې هغه حقیقت انسان ته واضح نه دی بعض اوقاتو کې هغې ته وي نظربندي دا هم د سحر یو قسم دی یخیل الیه من سحرهم انها تسعى موسی علیه السلام په وخت کې چې هغه جادوګر راغلل او هغې هغه خپلې امساګانې او هغه پړي را پرېښودل نو بس هغه چې کوم داسې ښکارېدل لکه تا به دا ماران دي او منډې وهي نو دا هغه نظربندي ده مسمریزم یو طریقه هم ده بعضې اوقاتو کې په دې میلو کې مختلف مداریان دي نو کله به وي لکه داسې چل به وکړو زه به دې خپل لاس ته چې کوم دی نو یو پړی واچوم رسۍ او وي تاسو دا ټول طالبان ما راکاږئ ښه تاسو دا ټول استادان ما راکاږئ په شریکه باندې نو هغه پړی واچي او خلق وي 1 2 3 پې ووي نو راکاږي او په شریکه باندې هغه سړی نشي راښکلی تاکې بظاهر خو هغه لاس ته اچولی خو دا نظربندي ده زما ستا نظر باندې هغه یو تخیل کړی دی در حقیقت کې هغه دې پیلر ته اچولی ښکاري لاس ته او اچولی دیوال ته دی نو دیوال به څوک راکاږي نو داسې نه ده چې کنه همیشه لپاره سحر داسې چې نظربندي ده کله کله حقیقت هم چینج شي حضرت کعب احبار وی چې دا په اصل کې یهودي او بیا مسلمان شو دی وی لولا کلمات اقولهن لجعلتني اليهود حمارا وی دا یو څو کلمې دي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړې دي او زه په ځان چوپ کوم په ځان باندې حکم که هغه کلمې او هغه دمونه درودونه ما په ځان نه ویلې نو د یهودیانو به زمانه خر جوړ کړی وبه نو دې کې دوه احتمال دي یا مجاز دی حمار بیوقوفه ته وي زمانه به بیوقوف جوړ کړی و خو عام علماوی چې کله حقیقت کې تعذر او هجران نه راغلی نو بیا مجاز ته نه ځو معنا زمانه به حقیقتا خر جوړ کړی و لکه دا یهودیان په سحر کې ډېر تیز دي کوډې منترې دا کوي او په هغې باندې ناشنا ناشنا کرتبونه کوي او ناشنا ناشنا کارونه چې کوم دی نو په هغې باندې کوي او دا سحر چې څوک کوي نو د هغې قانون دی چې یا خو د جنابت په حالت کې یا د عدم طهارت په حالت کې یا بعد وخت کې ناحقه خون وکړي ناحقه قتل وکړي یا د هغې غوینه راواخلي او په هغې باندې لیکل کوي په هغې باندې یعنې ساختونه او په هغې باندې چې کوم تعویذونه لیکي او په هغې باندې کوډې او منترې او دمونه په هغې باندې پخوي د دې وجه ټول علما وایي سحر چې دی یا عقیدتا او یا عملا وي دا کفر دی خو بهرحال الله رب العالمین چې دا دوه فرشتې رالیږلې وي نو د هغې د رالیږلو مقصد دا و چې خلقو ته د سحر او د معجزې په منځ کې فرق ښکاره کړي چې دا خلق د جادوګر او د پیغمبر په منځ کې فرق وکړي هسې هم فرق وي ځکه د الله پیغمبر پاکباز وي طهارت والا وي او ساحر او جادوګر دا پمن پلید او هغه چې کوم دی نو خیرن خچني او بیا د هغه اخلاق او د هغه کردار هغه هم قابل تقلید نه وي بلکې قابل نفرت وي خو چې بظاهر هم خلقو ته دا یو فرق راشي بهرحال هغه فرشتې راولېږلې الله پاک هغې خپله ډیوټي د تبلیغ پوره کړه لکه څنګه پیغمبران تبلیغ کوي یا د پیغمبرانو وارثان تبلیغ کوي نو هغه فرشتې هم الله تعالی تبلیغ دپاره رالیږلې چې خلقو ته دا فرق واضحه کوي او هغې چې به کله چاته سحر ښودو نو د سحر بنیاد او د هغې حقیقت به ورته وښودو چې دا ګوره داسې دی خو ګوره فلا تکفر خیال کوه هسې نه چېرته کافر نه شي مونږ خو صرف دې دپاره تا ته دا سحر دا طریقه ښایو چې ته ترې نه ځان بچ کړې هسې نه چې ته پرې عمل شروع کړې او ځان کافر د دنیا تېر کړې لکه مثال په طور باندې یو مستفتی راشي یو طالب علم راشي یو عام سړی راشي یاره وایي دا رشوت زه نه پېژنم دا څه ته وایي او یا دا سود زه نه پېژنم دا څه ته وایي نو یو عالم هغه ته بیان شروع کړي چې یاره داسې کار وکړې دې ته رشوت وایي او داسې کار وکړې دې ته ربا وایي نو د هغه مقصد خدا نه چې په دې باندې عمل شروع کړه هغه مقصد خدا دی چې ته یې وپېژنه چې ځان ترې نه بچ کړي اوس که هغه کمبخت هغه د رشوت هغه کومې لارې معلومې کړې نو په هغې عمل شروع کړو او د ربا هغه کومې لارې معلومې کړې نو هغه یې عملي کړې نو په دې کې د دې معلم نقصان خو نشته هغه خو ته صرف دې دپاره ښوده چې دې ځان بچ کړي یا فلسفه قدیم یا فلسفه جدید نوې ساینس یا زوړ
نو کدا یو سړی چاته تعلیم ورکوي چې راځه قاضي ته ووامه او راځه صدرات ته ووامه، نو د هغې مقصد دا نه دی چې ته بیا د صدرات چې کوم معتقدات دي نو په هغې باندې یقین هم وکړه. لکه هغې وي اسمانونه 9 دي، حالانکه قرآن پاک وایي اسمانونه 7 دي، خو د عالم مقصد صرف دا وي چې تا ته یوناني فلسفه او ساینس معلوم شي، نو بیا به د هغې د خرافاتو نه ځان بچ کوی شي، او د اسلام هغه مبارک عقیده او نظریه د هغې تحفظ به کولی شي. نو بهرحال هاروت او ماروت الله پاک راولېږل په بابل ښار کې، او چې کله د هغې هغه ډیوټي پوره شوه، خلقو ته د سحر او د معجزې د پیغمبر او د ساحر ترمنځ د فرق وښودو، الله رب العالمین هغه بیا اسمانونو ته ولېږلې او الله تعالی هغې ته چې کوم دی نو هغه ډیوټي د هغې ختمه شوه. نو دا یهودیان ولګېدل، د پیغمبرانو اتباع یې پرېښوده، او د هغه سحر چې کوم هاروت او ماروت خلقو ته تبلیغ کړی و د فرق دپاره، نو دوی د هغې اتباع شروع کړه. نو پیغمبر پرېښودل او د ساحر اتباع کول یا د سحر اتباع کول، دا دوی چې کوم دی نو هغه خپله کمبختي وه. اوس د دې تفصیل نه دا معلومه شوله چې د هاروت او ماروت متعلق چې کومه واقعه ده، د زهرا یو لمبا چوړه واقعه بعضې کتابونو ذکر کړې ده او بعضې تفاسیر هم را نقل کړې ده، چې فرشتو چې کله د انسانانو د اعمال وکتل چې دی خو الله تعالی مسجود الملائکه ګرځولی دی او الله تعالی اشرف المخلوقات او د ځمکې خلیفه ګرځولی دی، او د د عمل ته ګوره، کله ناحقه خونونه کوي او کله قتلونه کوي او کله زناکاري کوي او کله بدکاري کوي. نو فرشتو په دې باندې تعجب وکړو چې دا خو انسان دی او که د ده په ځای مونږ دا خلیفګان وی نو مونږ به دا کار نه وی کړی. نو الله رب العالمین ورته وفرمایل چې په تاسو کې ما نه شهوت نه غضب نه غوسه هغه مواد په تاسو کې نشته، خو ده چې تاسو خامخا داسې وایي نو 2 کسان په ځان کې منتخب کړئ او هغه به زه امتحانا دنیا ته ولېږم. نو هاروت او ماروت وي په ټولو کې یعنې ډېرې عبادت ګزارې فرشتې وي، نو دوی دا انتخاب وکړو. الله تعالی په هغې کې شهوت او په هغې کې غضب او په هغې کې دا ټول یعنې صفات واچول، او د هغې نه پس هغې دنیا ته راغلې، او بیا زهرا یو ښځه وه او په هغې باندې مینې شوې، او بیا چې کنه په هغې کې قتل هم وشو او په هغې کې زنا هم وشوه او په هغې کې شراب هم وڅکلی شو، او بیا نعوذ بالله چې کوم دی نو هغه دواړه چې دي الله تعالی ورله چې کوم دی سزا ورکړه، او د بابل د ښار په کوی کې چې کوم دی نو هغه بندیوانې دي او معلقې دي، او زهرا چې وه ښځه نو د هغې نه ستوری جوړ شو، هغه زهرا ستوری اسمان ته وخته. دا اسرائیلیات دي. او اسرائیلیاتو کې مونږ په اول کې ویلي وو چې کوم قرآن کې راغلی دي هغه به منو، او چې کوم قرآن تردید کړی دی نو هغه به نه منو، او چې کوم کې نه تایید شته نه تردید شته نو لا تصدقوهم ولا تکذبوهم، مو ته رښتیا وایي او مو ته دروغ وایي. نو د قرآن پاک دا تفسیر د دې آیت چې دی مفسرین فرمایي دا د زهرا په قصه باندې موقوف نه دی ښه، بلکې د هغې واضح او ساده چې کوم دی معنا هم دقه ده چې الله تعالی 2 فرشتې راولېږلې، او مقصد دا و چې خلقو ته د سحر او د معجزې په منځ کې فرق ښکاره کړي، او چې کله هغه فرق واضح شو نو الله رب العالمین هغه واپس اسمانونو ته هغې ته وغوښتلې. الله رب العالمین د دې یهودیانو متعلق فرمایي چې واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. نو دې خبرې ته فکر وکړئ چې سحر او جادو او هغه تعویذونه او ساختونه چې په هغې سره استمداد من غیر الله وي، د شیطانانو نه پکې مدد غوښتلی او د غیر الله نه په هغې کې مددونه غواړي، او د جنابت په حالتونو کې او په دغه څیزونو کې دا خو ټول شرک. او که چرې د الله رب العالمین مبارک نومونه اسماء حسنا او د قرآن پاک آیتونه دي، او په هغې باندې دم درود کوي، په هغې باندې تعویذونه او ساختونه کوي، نو بیا به هغې کې ګورو چې آیا مقصد نیک دی که مقصد خطا دی. که مقصد نیک و چې دا بیمار جوړ شي، دا کور روان دی چې دا جوړ شي، دا ښځه خاوند په اختلاف کې دي چې دا په اتفاق کې شي، نو بیا دغه دم درود او دغه تعویذ او دغه ساختونه بیا جایز دي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه مستقل کتاب په هغې باندې لیکلی دی اعمال قرآني، او بیا یې هغه ټول تفصیل په هغې کې را نقل کړی دی. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه په هغې باندې مستقل کتاب لیکلی دی عملیات عزیزي، او هغې کې ډېر مجرب عملیات دي، او کنا د غلط مقصد دپاره وی خو د قرآن پاک آیتونه او د الله نومونه، او مقصد دا دی چې دا کور روان شي،
او مقصد دا دی چې دا فلان کې بیمار شي ځکه دا دې چې دومره خوشاله دی او په ناز و نعم کې او په خپله خوشحالو کې دی او هسکه غړی ګرځي چې دا غړی یې لږه ماته شي ښه هېڅ بې حسا نو بیا که د قرآن پاک په آیتونو سره دا عملیات کړي نو دا هم بیا حرام او ناجایز او فرق به انسان څنګه کوي چې آیا دا جایز دي او دا ناجایز دي نو فرق به په دې سره کوي چې هغه څوک تعویذونه کوي هغه څوک ساختونه کوي او هغه څوک دم درود کوي د هغه زندګۍ ته وګوره علما وایي که د هغه زندګي د قرآن پاک او د سنت په چوکاټ باندې برابر ده متبع سنت دی پابند صوم و صلات دی د حیا او د پردې د هغې پابند دی نو د دم درود چې کوم د قرآن او سنت نه کوي نو دا یجوز او که د هغه خپله زندګي هغه قبلاټو پېژني نه مونځ نه پېژني او تعویذونو ته یې کار ویلی دی جمع نه پېژني او ساختونو ته یې کار ویلی دی او دی په دې بورډونه لیکي فلان کې مشهور عامل او دی مونځ نه پېژني د قرآن پاک چې کوم دی نو الفاظ ورله نه ورځي دعای قنوت نه پېژني او نه د قرآن پاک الفاظ صحیح لوستی شي او سجل کوي خلقو له تعویذونه کوي دا ټول بیا فراډ دی او دا ټول بیا حرام او ناجایز دي پتہ ولګېدل دا صرف دکانداری ده او شیخ سے فرمائل ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں نور تجارتونه چې کوي کله به ګټې کله وبایلي خو بیا دا داسې تجارت دی چې په دې کې بیا خساره نشته دا عمر له بیا ګټه او ګټه ده نو الله رب العالمین هغه یهودیان د هغې غبدو خصلتونو کې یو دام ذکر کړل وحي الهي پرېښوده د سحر اتباع شروع کړه قرآن پاک یې پرېښودو او په دمونو درودونو او چې کوم دی نو هغه ناجایز عملیات په هغې پسې ورپسې شو نو دې معنا ته یې وګورئ چې واتبعوا ما تتلو الشیاطین او تابعداري وکړه دغه یهودیانو او دغه اهل کتابو د هغه سحر او د هغه منتر ما دا ما عبارت دی د سحر او د منتر نه تتلو الشیاطینو چې لوستو به هغې لره شیطانانو تتلو معنا یعنې تلت الشیاطینو تتلو په معنا تلت لکه دا خبره د ماضي ده چې لوستو به هغې لره او تلاوت کو به هغې لره شیطانانو شیطانان نو مراد خبیث الجن هغه ناکاره پیریان علی ملک سلیمان یعنی علی عهد ملک سلیمان په هغه زمانه د حکومت د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان اوس ډېرو خلقو به وایي سلیمان علیه السلام نعوذ بالله ساحر او دا دومره حکومت چې قایم کړی و لکه دنیا کې 4 بادشاهان تیر شوي دي چې په ټول کره ارض باندې هغې حکومت کړی دی یو 2 کافران دي او 2 مسلمانان دي هغه 2 کافران چې دي یو دی نمرود او یو دی بخت نصر په ټوله دنیا باندې حکومت کړی دی او هغه 2 مسلمانان چې دي نو هغه یو د الله تعالی نبی دی حضرت سلیمان علیه السلام او بلکې دواړه قولونه دي یا دا چې نبی دی یا دا چې رجل صالح سکندر ذوالقرنین چې قرآن پاک کې د هغه چې کوم دی فاتبع سببا مغربي سفر او مشرقي سفر او ټوله دنیا یې کتلې ده نو خلقو به وی بعضو چې دا سلیمان علیه السلام په ټوله دنیا باندې بادشاهي کوي او دا په وحوش و طیورو باندې بادشاهي ده په جن او په انس باندې بادشاهي ده وی دا د سحر په وجه ده دا دی جادوګر دی الله وی دا ټول دروغ دي وما کفر سلیمانو یعنی وما سحر سلیمانو او سحر نو کړی حضرت سلیمان علیه السلام ځکه سحر چې دی عقیدتا یا عملا دا کفر دی کوم سړی چې جادوګر جوړیږي نو دی لاول د ایمان نه لاس وینځي ځکه قرآن پاک په داسې نجاستونو کې لیکي چې هغه د مؤمن کار نه دی او کله په داسې جنابتونو کې پاتې کېږي او داسې ناحق خونونه وکړي چې هغه او په هغې باندې استمداد من الشیاطین هم وغواړي نو دی مشرک شي د ایمان نه لاس وینځي وما کفر سلیمان او سحر نو کړی حضرت سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانان او هغه خبیثان جنات چې دي هغې کفر کړی او هغه کفر یې دا و یعلمون الناس السحر چې هغې به تعلیم ورکو خلقو ته د جادو خلقو ته به د سحر تعلیم ورکو علم یعلمو چونکې 2 مفعول غواړي نو الناس یې مفعول اول دی او السحر مفعول ثاني دی وما انزل على الملكين ندی د خیال وکي دا ما انزل على الملكين دا یا معطوف دی په ما تتلو الشیاطین باندې نو معمول دی د پاره د وتبعو نو ذات بشي چې وتبعوا ما انزل على الملكين
او دی یهودیانو تابعداري وکړه د هغه سحر او د هغه منتر چې کوم نازل کړه شو په هغه دوه فرشتو باندې. او یاد ده چې دا معطوف دی په السحر باندې، نو السحر مفعول ثانی د پاره د يعلمونه، بیا معنا دا ده چې يعلمون الناس السحر، چې تعلیم به ورکو خلق ته د جادو او د سحر. او يعلمون الناس ما انزل على الملكين، دی به تعلیم ورکو خلق ته خودنه به کوله خلق ته د هغه سحر او د هغه جادو چې کوم را نازل کړه شو په هغه دوه فرشتو باندې. نو دا لفظ دی ملکین، تسنیه د ملک ته فرشتي دي او نمونه دي هاروت او ماروت. او یو قراءت بده کې دی علی الملکین، بیا ملکین تسنیه د ملک ته. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رئیس المفسرین منقول له هغه هما ساحران، د هاروت او ماروت دا دوه جادوګرو فرشتي نه وي. یو قول خو هغه دی چې کومه مخکې تفصیل سره ذکر کړ چې دا دوه فرشتي وي، او یو قول لا دی د ابن عباس صاحب چې دا هاروت او ماروت دا یو دوه جادوګرو، هغه به سحر او دا چې کوم دی تعویذونه او دا عملیات به کول. نو دی پیغمبران پرې خودل، دا غي لارې پرې خودل، په دې جادوګرو په ور پسې شو. نو بابا د شاه منصور بیا ترجمه کوله چې وما انزل على الملكين، او دوی تابعداري وکړه د هغه سحر چې کوم نازل کړه شو په هغه دوه بامبړانو باندې. ملکین تسنیه د ملک ته، نو ملک خوی بادشاہ ته. نو دا هغه دوه جادوګرو چې خلقو په خلقو کې او په معاشره کې د هغې نه خلقو ډېر لوی زبرګان جوړ کړي وو، هغه بامبړان، هغه دواړه جادوګر هاروت او ماروت، چې د هغې نومونه څه وو؟ هاروت او ماروت. خو عامة المفسرین هغه وایي چې هاروت او ماروت فرشتې وي، او دا په بابل ښار کې چې دا په عراق کې یو ښار دی، بلدة من سواد العراق، دا د عراق په خاوره باندې یو شهر دی. وما يعلمان من احد، او تعلیم او خودنه بنه ورکوله دغه دواړو فرشتو هیڅ یو بنده ته او هیڅ یو کس ته. که څوک به راغی ورته به یې وي دا سحر څه شی دی، نو دوی به ورته د هغې تفصیل شروع کړو، خو ورسره به یې ورته دا ووایي چې ګوره سحر درته ښیم، خو ګورې په سحر پسې به ورپسې کېږې نه، دا سحر صرف دې دپاره وپېژنه چې ځان دې نه بچ کړي، خپل بچي دې نه بچ کړي، او مسلمانان د هغې د شر نه بچ کړي، صرف دې دپاره یې وپېژنه. لکه نن سبا موبایلو کې مختلفې شیطانۍ دي، نو یو سړی هغه ماهر کس دی او هغه بل کس یې به دې پوه کړو چې هلکه دا داسې استعمال چې دی نو دا د خپل منفعت دپاره دی، او دا داسې استعمال دا ګوره بیا نقصان دی، دې نه ګوره ځان بچ کوه، هسې نه چې دا بټې نه ووایي، او هسې نه چې دا تفصیل پکې شروع کړي. او هغه سړی اوس په خپله خود به خود په خپل اختیار سره د شیطانۍ په هغه لار باندې روان شي. نو هغه خو ته صرف دا فرق دې دپاره وښودو چې موبایل د وخت یو ضرورت دی، نو چې تا ته د هغې ښکلی استعمال هم معلوم شي او تا ته د هغې غلط استعمال هم معلوم شي، او دې هغه ښکلی پرېږدي او په غلط پسې روان شي، نو دا د هغه خپل نقصان دی. نو دې فرشتو چې څوک به ورله راغلل او ورته به یې وي دا سحر څه شی دی، مونږ ته د هغې هغه تفصیل بیان که. نو وما يعلمان من احد، تعلیم بنه ورکو دې دواړو یو کس ته، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، تر دې چې ویل به دې دواړو فرشتو هغه ته حتی یقولا نصحا، دا به در خیرخواهي په بنیاد باندې ویل چې انما نحن فتنة، په تحقیق سره خبره دا ده بله نه ده، مونږ یو امتحان یو، مونږ د الله د طرف نه یو آزمایش وو. فلا تکفر، نو پس ته مه کافر کېږه، هسې نه چې ته د سحر اتباع شروع کړې، ته پې یقین وکړې، ته خپله عقیده د هغې مطابق جوړه کړې او کافر د دنیا تېر شي، دا کار مه کوه. خو یهودیان خو په مکه نه نو فیتعلمون منهما، دی به زده کول د دغه دواړو فرشتو نه ما یفرقون به بین المرء و زوجه، هغه تعویذونه او هغه عملیات او مجربات، دا ما عبارت دی د هغه تعویذونو او د عملیات او د مجرباتو نه. یفرقون به بین المرء، چې دی به جداوالی راوسته په هغې سره هما بین د سړي او د ښځې د هغې کې، دی به وایي چې دا کور روان شي، دی بیا د غلطو مقاصدو دپاره د هغې استعمال کوو. او څوک به راشي وایي جي ما ته قهري ختم وښایه، چې هلکه وي خلک ورکوم. نو مقصد دا دی که یو سړی وایي چې یاره زه د فلانکي د شر نه بچ شم، ځکه چې ما ته د هغه عزایم ښه نه دي، نو ټیک سره خپل تحفظ دپاره خو وکړه، اوس بل غر کوي،
او بیا خصوصا کاغه بلا وجوي صرف د دې وجه نه چې هغه د غوړ او ورځ مسپاغه سود نه ده نو بس دا دې ختم شي نو دا خو حسد دی دا خو ګناه ده او دا ناجایز دی نو دی بندا کورونه ورانول په هغه باندې وما هم بدعاء به من احد الا باذن الله او نو دوی ضرر رسول کی بدغه تعویذونو او بدغه جادو سره هیڅ یو کسلاکن په حکم د الله رب العالمین سره عقیده زمونږ بیا هم دقه ده چې که جادو دی که کوډه که منتر دی او که هر یو شی دی خو چې الله رب العالمین نه غوښتلی نو دا بدی باندې چاته نفع او نقصان نه رسي که الله رب العالمین لکه څنګه دوايي ده نو که الله پکې شفا کیږي نو بس هغه د شفا ذریعہ شي او که الله تعالی پکې شفا نه کړي نو هغه چاته شفا نه ملاويږي نو دا قرانګي ځکه نفع او ضرر دا د الله رب العالمین د طرف نه دي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او دی به اذ کول دی يهوديانو هغه تعویذونو او هغه عملیات لره چې هغه به ضرر رسو دوی ته او نفع به نور کول دوی ته دغه آخرت کې د نقصان باعث دی ایمان کباړه به کېدا او نفع ذریعہ نو ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق او خامخا بتحقیق سره عالمانو د يهوديان چې خامخا چا ورکو دي سحر لرا اشتراه اختاره چا چې دا سحر ورکو او دای ځان لپاره یعنی اختیار د دې وکړو نو نشته دغه لپاره په آخرت کې من خلاق من نصیب صبرخه او خامخا ډیر بد ده هغه شی چې دوی خرڅ کپاغي سره هغه نفسونو خپل لرا ځکه چې خپل نفس دا هغه کم دی دنیا غ خواهشات دنیوي هغه اثر کړل او د آخرت هغه نعیم او نعمتونه ټول پرې خودل نو ډیر بد شی ځان لغورکو لو كانوا يعلمون کاش کچری عالمان وې په دې باندې نو ما اخذوا السحر دی به سحر نه غوړه کړي په دې باندې خبره باندې کوي دی ولو انهم امنوا او کچری په تحقیق سره دا يهوديان او دا اهل کتاب دی ایمان راوړې وې ان بالکتاب والنبي صلی الله علیه وسلم واتقوا او دوی ځان بچ کړي وې عن السحر والشرك دا سحر پرې خوي دا کفر او دا شرک پرې خوي نو لمثوبه من عند الله خير دې کې د لو د پاره چې کوم جزاء ده نو مفسرین هغه محذوفه ده چې دې ایمان راوړې وي او ځان د سحر نه بچ کړي وي نو لاصيبو دې ته ثواب او بدله ملاو شي او قرینه باغې ده د لمثوبه من عند الله دې جزاء په شرط باندې مرتبه بګاری د دوی عمل له نو د دوی عمل بداغې د پاره بدله ګرځي او جزاء وګرځي لمثوبه من عند الله خير وخامخه هغه بدله مثوبت ثواب بدله ته وي او مثوبه دام بدله ته او جزاء ته وي لګي وخامخه هغه بدله چې د جانب د الله رب العالمین نه ډیره بهترین ده لو كانوا يعلمون کاش کجری عالمان وې بدی باندې نو ما فعلوا الشرك والسحر دی بشرک او سحر نه وې کړی وی دین دا معلومه شوه چې ګوره قران حکیم لاول وی ولقد علموا لمن اشتراه متاسو مخکې وی چې لام داخل شي په قد او قد داخل شي په ماضی نو معنا د قسم ورکی نو د لقد علمون سم معلومه شوه چې قسم دې چې دا ښه عالمان دا يهوديان خپو یو ښه ناپوه نو او رسول الله وی لو كانوا يعلمون کاش کدی پوی دی نو لو كانوا يعلمون نو معلومیږي چې علم ورسره نو او لقد علمون خو په قسم سره معلومیږي چې علم ورسره نو علماوی بظاهر خو تضاد دی وی تضاد نشته د دینه پته ولګیدل چې هغه علم چې پاغي باندې عمل نه نو ليس بعلم دا علم دینه علم خو هغه دی چې ته په عمل وکې نو چې کله يهوديانو په خپل علم باندې عمل اونکو خپو ایدل او دیده دانستا مخالفتونه وکړل نو گویا کې داړو عالمان دینه لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم.